د قبایلی ضلع خیبر په باړه تحصیل کې د تحصیل د ودانې په خوله کې ځانمرګي چودنه شوې ده. د پولیسو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 10 تنه نور جوبل شوي دي. د 13 ساعتو په مخال خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ دا 4مه پیښه ده چې 3 پولیس عسكر پکې وژل شوي او د 10 امنیتي عسکرو په ګډون پکې 21 تنه جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر حاجي اختریات ګنداپور جیو ټي وی سره په خبرو کې ویل چې دغه د 13 جولای نه اطلاع وا چې په علاقه کې خودکش موجود دی ځکه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شي. خو اول چې نن دغه خلکو یعنی 2 ځان مرګو د برید خصه کړي وا یو د تانې په ودانې د مهنه او بل د شاړخنه خو پولیس یې مخه نیولې او دواړه وجلې دي. هغه زیاته کړه چې 14 زوروري وي ځکه د تانې دیوال غورځېدلې او یو پولیس اهلکار پکې وجل شوی او و اهلکار جوبل شوی دي. د جوړل ادارې ریسکیو 1122 ویلي چې په جوبل کې یو بل پولیس اهلکار جون د لاس ورکړي او وروسته د تانې د غورځېدلې ودانې سره 2 نور جسدونه راوستل شوي او د مړو شمیره 4 ته رسیدلې ده. د ادارې د شمیرو ترمه په ځانمرګي بریدونو کې ټول 10 کسان جوبل شوي او روغتونونو ته منتقل کړي شوي دي. ادارې ویلي چې د 14 په ځای امدادي کارونه روان دي. یو پولیس چارواکي میډیا ته ویلي چې د 14 لامل د تانې نږدې ټوله وداني غورځېدلې ده. د پولیس مشر په وینا په صوبه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوي او په لرې پرتو علاقو کې خو امنیتي تنظیمات سم دي. په کومه ودانۍ چې برید شوي ویل کېږي چې دغلته په ودانۍ دننه د حساسو ادارو دفترونه خوم دي. د سیمې څخه سرچینو ویلي دي چې د دې 14 لامل نږدې ودانو ته خوم زیان رسیدلی دی او لپی هروستو د باړې بازار تړل شوی دی. د خیبر میډیکل کمپلیکس روغتون ویان توحید په خپل یو بیان کې ویلي چې د باړې د 14 4 تنه جوبل او د 1 تن مړې دغه روغتون ته وروړل شوی دی. ویان ویل چې په 4 جوبلو کسانو کې 3 پولیس عسكر هم شامل دي. په سمدستي توګه د دې برید پړه تر اوسه چانه د منلې خو په دې رستو کې چې پښتونخوا کې په پوج پولیسو او اف سی څومره بریدونه شوي هغه کې د زیاترو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او تحریک جهاد پاکستان په نوم جوړ شوی نوې وسلوال ډلې په اړه غستې ده. په 13 ساعتو کې د خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ 4مه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ جوب لاړولې ده. 13 شپه هم د پیښور پرېږي سیمه کې ترهګرو د پولیسو په چیک پوسټ برید کړي چې پکې 2 پولیس عسكر وژل شوي او 2 نور جوبل شوي وو. تر دغه پیښې وړاندې 13 هفته د پیښور خیاط آباد سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې د اف سی د 8 عسکرو په ګډون پکې 9 کسان جوبل شوي او د برید کوونکو په شمول پکې 2 کسان وژل شوي. هم دغه شانتي رشفه د مردان په کاټلنګ سیمه کې هم د پولیسو او ترهګرو ترمنځ ډزې شوي چې پکې د یو ترهګر د وژل کېدو دعوه شوی و. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400